أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. محترم حاضرینو، دا اختر په ورځ دا تقریر او بیان کول ضروري نه دي، صرف مونځ دی او بیا خطبه ده. خو یو دوه اهمې خبرې کوم. یو دا چې چېرته غم شوی نو د اختر په ورځ باندې خلک د غم هغه کور ته ځي او هغه غم بیا تازه کوي. د غم درې ورځې او د درې ورځو نه بعد بیا غم نشته. د دې وجې نه چې کوم کور کې غم شوی نو د اختر په موقع هغوی کره تللو نه پکار، ځکه چې دا یو رسم دی، یو بدعت دی، یو ناروا کار دی او غمزده ته همدا وي پکار چې هغوی په دغه ورځ باندې ځان غمجن کړي او غم ښکاره کوي. د نبي علیه السلام بیبي وه ام حبیبه رضی الله تعالی عنها، هغې پلار مړ و. په څلورم ورځ د غم هغې رانجه راوغوښتل او تیل یې راوغوښتل، سر یې غوړ کړ، رانجه یې ولګول، دنداسې یې واله او بیا خلکو ته ویې زه خدای ښه یم، زما دې ته حاجت نشته، خو تاسو ته دا ښکاره کوم چې موږ ته نبي علیه السلام ویلي چې درې ورځې غم دی او بیا د درې ورځو نه بعد بیا غم نشته، نه جمعه، نه اختر، نه څلوېښتي، نه کلیزه. نو یو خبره خو دا ده چې د غم په ورځ باندې د اختر په ورځ باندې غمزده وکړه تلل د غم دپاره چې درې ورځې تېرې شوي نو دا ناروا دي او دا مه کوئ. خلکو ته غم مه تازه کوئ او غمجنو ته هم پکار دي چې هغوی خپل غم تازه کوي، نه بلکې دا د خوشحالۍ ورځ ده او په دې ورځ باندې خوشحالي کوي. دویمه خبره دا ده چې د اختر دپاره د روژې دپاره نبي علیه السلام وایي روژه ونیوئ په لیدو د میاشتې او اختر کوئ په لیدو د میاشت باندې. نو چې میاشت ولیدی شي او ګوایي وشي نو روژه یي، چې میاشت ولیدی شي ګوایي وشي نو اختر یي. بیا دا خبره چې اول خلک اختر وکړي او بیا وایي میاشت د دوه ورځو او پرون اختر صحیح و او نن صحیح و، دا د ځان ناسې دلایل جوړولي. چا ته پته چې د دوه ورځو وي؟ وړوکې چې پیدا کېږي نو شپږ میاشتې بعد چې پیدا شي نو هغه حلالېږي او وړوکې د مور په ګېډه دوه کاله وحسابېدی شي. لکه ډېر خلک داسې دي چې دوه کاله د مور په ګېډه حساب شوي دي او بیا پیدا شوي دي او د پیدایښت سره هغه ګرځېدل او موږ دې واقعي دي، زه اوږده تفریحونه نه کوم. دغسې میاشت دا د نور سره روانه وي نو کله دا زر لاړه شي نو بیا ناوی ښکاري، کله دا ایساره شي نو بله ورځ یې غټه ښکاري. موجب اوسط کې روایت دی د حضرت انس رضی الله تعالی عنه نه چې یو وخت به داسې راشي چې خلک به اول اختر وکړي بیا به وایي یاره دا میاشت خو د دوه ورځو ده او هغه وخت اوس راغلی دی. دا هم نشته چې په سعودي کې یا په بل ملک کې اختر دی نو زموږ به اختر وي. د فقهاو دوه قوله دي، څوک وایي چې د علاقو اعتبار شته او څوک وایي د علاقو اعتبار نشته. علماو ته اختلاف د مطالعه وایي چې نور جدا دي د ظاهر نه راخېږي، د دې اعتبار شته او څوک وایي نشته. صحیح خبره دا ده چې اعتبار په هغه علاقو کې چې هغې کې نور په یو ټیم راخېږي نو هغې کې بیا پروا نشته. لکه مثلا په پېښور کې میاشت ولیدی شوه، ګوایي شوه نو موږ به دلته اختر کوو، دلته ولیدی شوه نو هغوی به اختر کوي، ځکه یو علاقه ده. کله چې علاقې جدا جدا وي نو بیا دغه اعتبار نشته.
لکه سعودي کې میاشتې دې شو هغه دلته نیل کړی شوی نو بیا به دلته اختر نه کېږي علما ذکر کوي چې دا بعد او قرب پورې ده لرې والی نو بیا به ځای کې د دې اعتبار نشته لکه مثلا سعودي زموږ نه اتلس زره کیلومتره لرې دی دلته موږ د سهار بانګ وایو او هلته کې لا خلک پېشمنې کوي په کار ده چې بیا یې پېشمنې نه کوي باندې ویلې وي که نه دلته موږ روژه نیولي او وایي لا روژه نه نیولي موږ روژه ماته کړو وایي لا نه ماته کړې په کار ده چې دلته بانګ وایي نو هغه یې په نېټ باندې اوري او بس روژه دې ماتوي نه ده چې پاکستان کې بانګ وایي د هر ځای خپل خپل حیثیت دی نو علما ذکر کوي چې 1500 کیلومتره فاصله نو بیا د هغې ځان له رویت دی او زموږ ځان له دی هغې د ځان له میاشت ویني او موږ ځان له وینو دغسې نور ذکر کوي نو خلکو دا دین نه یو لوبه جوړه کړې ده هر سړی مفتي دی هر سړی ملا دی بعضې پکې داسې چې په ټکي به نه پوهېږي هغه به صرف د قرآن ترجمه به وکړي یا به یو سند والی د افطار بس هغه به ځان مفتي جوړ کړي او هغه به چې خلکو کې به اختلاف پیدا کوي پاکستان یو ملک دی نو په دې کې یو اختر یو روژه ګوايي وشوه نو هغه ملا ته چې کوم ته ګوايي شو هغه به اعلان کړي نور خلک بیا د هغه په دغه کوي او که نه کوي هغه کولی شي نو چې ګوايي شوي ګوايي به مې شوي دوه تنه به ګوايي وکړي د اختر شین اسمان وایي اما دې وایي دی وایي روژه ده نو دا روژه او اختر دا ډېر خیال ساتل پکار دي درېیم دا چې د اختر په ورځ قبرونه راتلل نه پکار خلکو دا یو رواج جوړ کړی سهار وختي به قبر له رواني او بس قبر لږو قبر لږو دا د خوشحاله رنګ او په دې باندې خوشحالي کول پکار دي اوس موږ د اختر لمونځ کوو به د اختر لمونځ نیت آسان دی چې د اختر لمونځ کوم الله اکبر موږ چې کله سبحانک اللهم ووایو نو بیا درې ځله وایو الله اکبر لاس کته ځوړند کړو الله اکبر درې ځله لاس کته ځوړند کړو په څلورم ځل چې الله اکبر بیا به رکوع لرو